السلام علیکم ملګرو. وزیر داخله رانا ثناء الله په عمران خان باندې ډېر غټ الزامات لګولي دي. یو پریس کانفرنس کړی دی، په هغې کې د عمران خان حوالې سره ډېرې غټې خبرې کړې دي، خو په جواب کې تحریک انصاف چې کوم رهنما دی هغه ورته کمپلیټ جواب ورکړی دی. نو ویډیو مکمل وګورئ، په دغه باندې به خبرې کوو. بل چودھری پرویز الهي گرفتارۍ حوالې سره چې به هم پریس کانفرنس کوي او کېدای شي چې پی ټي آی پرېږدي، دا د پی ډي ایم دعوه ده. نو په هغې باندې هم لږ ډیټیل سره خبرې کوو. ویډیو مکمل وګورئ. جی عمران خان باندې چې کومه قاتلانه حمله شوې وه، یا عمران خان اوس هم وایي چې زما جون له خطره ده، ما له خطره ده، په ما اني ټایم حمله کېدی شي. نو د هغې په تفتیش کې عمران خان باندې چې کومه پیله قاتلانه حمله شوې وه، د هغې په تفتیش کې رانا ثناء الله نن په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی دی او هغې کې دا ویلي چې عمران خان نه دغه قاتلانه حوالې سره چې کوم تفتیش شوی، نو هغه عمران خان سره هیڅ قسم ثبوت نشته. عمران خان وایي چې دغه حمله چې کوم ده په ما د وزیر اعظم کړې ده، چې کوم د پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم د شهباز شریف او ورسره د حمله کې رانا ثناء الله هم او ورسره د آرمي او افسر یادوي چې څوک یادوي، او ورسره هم د درې کسان چې کوم دي د دې طرف په ما باندې قاتلانه حمله شوې. خو چونکې په تفتیش کې چې عمران خان نه تپوس وکړل شو چې تا سره څه ثبوت دی، نو عمران خان سره هیڅ قسم ثبوت، نو عمران خان نه تپوس وکړو چې تا سره ثبوت نشته، نو بیا په موږ د الزام ویلګول د درې کسان ته ولې ټارګټ کړه، درې کسان ته ولې یادې. نو عمران خان ولوي چې مال د مختلف سورسز نه مال هم چا ویلو، سورسز نه مال دا خبر راغلی چې دغه درې کسان چې کوم دي دای نه تعالی خطر ده. بیا ته تاسو کړو چې تعالی چا ویلی، مطلب تعالی کم سورسز نه دا خبر راغله دومره خو بدل پته. عمران خان ولوي چې ما نه اوس کثیر دی، ما نه سورسز زیر دي چې د کوم خلکو مال دا خبره کړی، یا کم سورسز نه دا خبره ما راغلی ده، ما نه اوس هغه کثیر دی. دا کومه خبره چې د لمو کې د رانا ثناء الله د خلی خبرې دي چې غنن پریس کانفرنس کې وکړي د شي حقیقت کې دا سني حقیقت سبل سي. خو د خبرو په جواب کې د تحریک انصاف رهنما چې کوم دی هغه ول هم جواب ورکړي چې په عمران خان باندې کومه حمله شي و، نو کې رانا ثناء الله انوالو د رانا ثناء الله چې کوم دی دا یو قانونن مجرم دی او ریاست له هم پکار د ادارو له هم پکار چې په دې کس باندې په رانا ثناء الله باندې یقین نه کوي او د طرفداري نه کوي. دا یو غټ مجرم دی او د عمران خان باندې چې کومه قاتلانه حمله شوی و دا کس پکې ټوټلی انوالو دی. او بل طرف ته شاید خاقان عباسي مسلم لیگ نون پارټۍ نه چې کوم تعلق لرونکي تاسو به پیژنئ چې هغه دا ویلي نیب چې په کوم نیب چې زمونږ په ملک کې وي نو زمونږ ملک ترقي نشي کولی، نیب زمونږ د ملک نه ختمول پکار دی. یو طرف ته په عمران خان رانیولې په نیب باندې مختلف کیسز کې هر ورځ د مطلب سوروازه پس خامخا د عمران خان په نیب کې پیشوي تفتیش کیږي، او بل طرف له چې کله په دغه روانه ده نو اوس وایي چې نیب د ملک نه ختمول پکار دي. څنګه نیب د ملک نه ختمول پکار دي؟ نیب کړي د ملک نه ختم کو بیا خو برستاسو خپل اختیار شي. اوس چې کرپشن لس کوي نو کېدای شي بیا شل کوي. بل طرف ته پرویز الهي چې کوم دیغه لاست 10 days نه اخرنی لس ورځو داسې پاغه جیل کې گیر دی او پی ډی ایم ولدا داوا کړی چې پرویز الهي چې کوم دی پی ټي آی پرېښودو له تیار دی او چې کله هم د جیل نه راخلاص شي نو هغه به پریس کانفرنس کوي او پریس کانفرنس کې به هغه د پی ټي آی نه خپلې لارې جدا کوي. چونکې دی کې هیڅ قسم حقیقت نشته. پرویز الهي چې کوم دی په دې عمر کې تاسو له پته چې هغه 70 نه اباو دی بوډا او په دې عمر کې لس ورځې هغه په جیل کې، مطلب چې هغه پریس کانفرنس له تیار نه دی په دې وجه باندې. او پی ډي ایم چې کومه داوا کړې نو دی کې هیڅ قسم حقیقت نشته. آیا په حقیقت کې چودھری پرویز الهي پی ټي آی پرېږدي، پی ټي آی سره خپلې لارې جدا کوي کنه؟ چونکې خو ویلي دي چې زه پی ټي آی په هیڅ قانون کې هم نه پرېږدم او په ما باندې دی ثابته کړي چې ما څه جرم کړی، په ما باندې چې څومره هم الزامات دي زه د هغه ما مسترد کړي، هغه ټوټلی مطلب زه هغې کې انوالو نه یم. نو تر اوسه پورې دا اپډیټ د رانا ثناء الله چې کوم پریس کانفرنس شو د هغه حوالې سره تاسو له مې اپډیټ درکړه. په جوابي کاروایي کې چې کوم د پی ټي آی د رهنما طرف ولا جواب ورکړل شوی دا مې هم تاسو سره د ویډیو کې شریک کو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.